د جن فائدہ اخلے طریقہ صدا انداز صدے دا یو اہم خبر دا چې د انسانانو د زړونو ته ورشي او د انسانانو د زړونو په دې باندې عمل والے شي دا ډېره خبره ده الله دې کړي چې موږ په دې د عمل والے شو الله سبحانه وتعالی زموږ د کامیابی لار ومښي او د دنیا د ژوند د قیمتي کولو د ټولو نه بهترین اصول الله سبحانه وتعالی په خپل کتاب قرآن کې ذکر کړي دي فرمایي استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله اے خلقو د خپل رب قبولتیاو کې د خپل رب غلامان شه د خپل رب بندگان شه د خپل رب منونکي شه دا د دنیا جد جن د ټولو نه لویه خیوه ده دا د دنیا د ژوند د ټولو نه لوی قیمتي اصول دي چې استجیبوا لربکم د خپل رب قبولتیاو کا خپل ژوند د الله سبحانه وتعالی د احکاماتو پابند کا الله فرمایي دې پسې به ارمان کې یو ورځ د ارمان دی را روانه ده من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله یو داسې ورځ را روانه ده چې په هغې کې به بیا واپسي نه د رب مخې ته به ولاړې رب به رانیولی د تلو لاره به دې بندي ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر بیا به دې نه انکار فایده کوي نه به دې تیښتی نو د دنیا په ژوند کې د دغې سختې ورځې نه مخکې الله د ژوند د قیمتي کېدو اصول بیانوي استجیبوا لربکم د خپل رب قبولتیاو کې د خپل رب منونکي جوړ شي دا د دې ژوند اصل مقصد دی او کله چې نه جوړیږي نو د سزا دپاره الله سبحانه وتعالی یو جیل جوړ کړی دی هغه جیل ډېر خطرناک دی هغې ته وایي جهنم د سنټر جیل نوم په خلکو دروند لګي دلته به مخکې دا کیسونه چې چا وکړو نو هریپور جیل ته به بوته نو چا به وایي ستاسو هغه مجرم په هریپور جیل کې دی په دې خلکو دا نوم ډېر لوی دروند لګېدو دا د دنیا جیلونه د موږ تیریږو یو عالم یو طالب العلم چې کله حکومت راټینګي نو خلک وایي ادارو بوته دا دومره دروند نومي چې خلک ورسره غم خادم پرېږدي ملګري نمبر هم ډیلیټ کړي خواته هم ورله نه ورځي وایي ادارو ته مطلوب دی هسې نه مونږ هم پکې راټینګ شو دا د دنیا د جیلونو حال دی الله سبحانه وتعالی فرمایي یو جیل مام جوړ کړی دی زمام قیدیان شتا زما هم عیسی شتا زما هم پوج شتا یو ورځ به د هغې راټینګ کړي د دنیا د جیل نه یریدو خو اوچ کړې زیړې کړې د رب د جیل یره درکې راغلی دا او که نه الله سبحانه وتعالی به جهنم سره څه خبرې کوي قرآن هغه خبرې ذکر کړي دي یو خبره به الله د جهنم ته دا کوي اے جہنم یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید اللہ بر جہنم توئی هل امتلأت اے جہنم امتلأت خیٹل ڈکشو کنا امتلأت ارمان دی پورشو کنا امتلأت موڑشو کنا امتلأتو برابرو پورشو کنا امتلأتی ارمان دی پورشو کنا اے جہنما کافران میں دروشتل فاجران میں دروشتل مشرکان میں دروشتل بدعات پرست میں دروشتل دا اللہ دا قانون نباغیان طاغوت پرست خلق میں دروشتل دا اللہ دا دین نباغیان زناکار میں دروشتل شراب خور میں دروشتل نشباز میں دروشتل دارنگ تماشگیر میں دروشتل دا دین نٹول باغیان میں دروشتل دنیا ٹول استا پخیٹا کے پراتا تا
حلم تلعتی وایا موڑ شوے کنا ڈک شوے کنا جہنم بڑیر پا عدب ہوئی وتقول هل من مزید اے اللہ کنور سبیم رولیک زخنن بخبل ازوانے کی زخنن بخبل طاقت کی تارا وستی ہمیں اللہ هل من مزید پا مخدس بکا پا آسمان کیو بل گناہگار یہ رولا اے اللہ کیو بل زناکار وی رولا اے اللہ کیو بل ستا دشمن وی رولا هل من مزید نیم ڈک اللہ ارمان میں ندی پورا اللہ ظلم میں ندی اخ اللہ ستا باغیانو تا تا چلن درکو ستا قرآن پریخو ستا حدیث پریخو اے ربا مالا ستا دا بندگی حق ندی ادا کرے هل من مزید اللہ نورم سوک رولا چه زما طاقت و زما زور داخل کوئی تابا دا جہنم آوازی اللہ دے انکی چی مونگ دا جہنم پا مطالبہ کی راشو اللہ دے مونگ دا جہنم دا دغور نبچ کی معانی والا وی دنیا کے دا دین عدبناکا او دنیا کی دا دین نور بلیغ کلمہ نشتا چی جہنم بوئی حل من مزید اومی عدبو کو دا سنوی چا اللہ نیم موڑ دا اللہ دا عدب خیال ساتھی او دا خپلی لگ اظہارم کی حل من مزید اللہ دا نیم چا نیم موڑ تا چی سلی گلی وغرالل حل من مزید اللہ کا نورم سوینو گنجائشتا حل من مزید دا دی مطلب دا دی عالمان ہوئی چی دی جہنم پا دی خپلو الفاظو کوئے کدا طول دنیا زما دی خلی تراؤلی او زد افلا بن کم تمام دنیا نن یون اوڑا کوم اے اللہ ستا باغیانو سرن زدا سے حشر کوم چی پا مخدس مکا کچا دا دی چگا وریدن و اغب سالرون کے پاتی نیچے و اغب ہم تباہ و برباد شی حل من مزید دا خو جہنم ترتلو حالو دن حال دا جہنم دا عذاب دیر زیاد سخت دے وروڑا دا جہنم دن احوال ندا اوریدو دی و ندلیدو دی قرآن سنت پاغی باندڑک دی امام بخاری و امام مسلم یو روایت نکل کردے دے متفقن علی روایت دی دوئی کم روایت چی امام بخاری و امام مسلم نقل کی اللہ زنی شخصیات و لڈیر مقبولیت ورکڑی دغه سے مقبولیت اللہ امام بخاری و امام مسلم لور کڑے دے حدیث کی راضی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت نقل لے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دیتا حدیث مرفوع ہوئی چکل دا پیغمبر علیہ السلام خبری وہی فرمائل اے دنیا والو نارکم جزء من نار جہنم 70 جزءا ستاسو داور دا دنیا اور دا آخرت پا منس کے دا اویا ورونو فرق دے دا جہنم دا اور او دا دنیا دا اور چو گوری نا دا دنیا دا اور دا جہنم دا اور اویا مئیسا دا 69% دے نرم شوے دے او 70 نمبر کی تھی لگا ٹوٹا جدا شوے دا نو آگی نستاسو دا دنیا دا اور جوڑ شوے دے خطرناک اور دے دا دنیا ہو کن دے سکنڈونو پہ حساب سو خپلا گوتا دیتا نشی دن نکولے صحابہ توی اے دا اللہ پیغمبر تم رسخور چی دا دنیا دا اور نبا 69 چند زیاد گرمی وَإِن كَانَتْ لَكَافِيَا اے دا اللہ پیغمبر دا خو نازک بندگان دی دا اللہ دا دنیا دا اورم کافی زمون دا صحاب مون خود دنیا دی عذاب دا ہم دا ٹنگی نیو نولی مون لألہ 69% دمرا گرم عذاب را کی محمد رسول اللہ علیہ السلام ورطفرمائی فضلت علیہن ب69 جزءا اے زمان امتیان وورے دا جہنم ور گرے دا دنیا دا ورنا پا 69% باندے زیاد سخت دے او بیا فرمائی کلہن مثل حرها دا جہنم دا 69% اور ہر جز رالا مثل حرها اگر دا سے گرم دے
د جهنم د اور یوې سم داسې ګرمه ده لکه د دنیا د اور دا ویسه چې ګرمه ده. نو دې د دنیا اور نه چې په 69 کې ضرب ورکې 69 پیرې دا جمع کې دا اور به څومره ګرمي. اے دنیا والو دغه اور د جهنم نه ځان بچ کې استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله. دا د جهنم د اور ګرمواله دی. الله تینا مونږ یری چې ګورې دې ته لاړ نشي دا ځای خطرناک دی دا ځای سخت دی. اے مسلمان ته د دنیا د جیل نه یریږي د قتل نم ځان ساتي د دنیا د جیل نه یریږي د ښکاره زنا نم ځان ساتي د دنیا د جیل نه یریږي چرس چسکی او آئس چسکی نو یو طرف ته پټ لاړ شي. اے د آدم بچیا دا خود دنیا د جیل سختې دي دا د دنیا د جیل اور دی. نارکم جزء من نار جهنم 70 جزءا. یو رس بدرب عدالت ته مخکې کېږي قسم پر رب دی هغه داسې اور دی د جهنم چې د دنیا د اور کې به د جهنم اور واله خوب ورشي دا به آرامګاه وګڼي. حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ کتاب لکھلے دے الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی الدواء والدواء. اگر فرمائی د دنیا دی اور تک د آخرت د اور نا اللہ یو جہنمی رو لیگی نو لنام بها آب پدی کی ودشی خوب ولا ورشدہ بدا آرام سے اگڑی. عرض دادے چھ جہنم عذابون ډیر سختی او خون نکی انسان سره ګوره مناسب هم نه ده چې دی جهنم ته لاړ شي. تا ته کمې ده څه دی ستا قانون پکار دی که نه. قانون در الله د 13 سپارو د قرآن په شکل را لېږلی دی. د 13 سپارو د قانون په موجودګۍ کې د دومره لوی عقل والا انسان جهنم ته څنګه لاړ. بیا د دې قانون دپاره د ترجمان پکارو. د امام راضي په تفسیر د کار نه کېدو ابن کثیر دے نوخخ قرطبی دے نوخخ رجال د خلقو دے نوخخ. اللہ پا تمام عرب کے دا محمد الرسول اللہ غند بہادر او نڈر سپاہی محمد الرسول اللہ غند پیغمبر درو لے گو او اگا پخپلو وینو باندے دے قرآن تفسیرو کو احد او بدر او خندق گند جنگونے اکل تاتے دا قرآن دا یو لفظ تفسیر سکے تاتے قرآن دا قانون دا حدیث در کو پا مخدس مکہ دے اسلام جنڈے او لگولے او پا ہر زے کی دا قرآن قوانین تانا نافذ کل دا دنیا نلال آغا دا قرآن دا سنت نافذ شوی قانون تا کم زی تا غرزو. ستانا مغرب پاگی قانون باندے را گئے تانا جمہوریت پاگا قانون باندے نافذ شو تانا امریکہ پاگا قانون باندے نافذ شو تانا ڈیموکراسی والا او تانا کیمونسٹ و سیکولر خلق پاگا قانون واغستو تب پا کم استرگو درب دربار کے مخ کے لگی گی. دا کم خزی پا سر باندے او دا کم خور پا سر باندے چی محمد مصطفیٰ دا حیا لپٹا کے خدا مغرب راگے او آغا خورستان پا جیل کے بندیوان کرا تب ہم رب سر مخا مخ کی گی. عرض دا چی گورے خوندم نکی چی دا 13 سپارو دا قرآن پا شانتے قرآن پا موجودگے کی مسلمان جہنم تزی. او بیا د دې قرآن د تفسیر د پارا الله محمد رسول الله غند کی شخصیت راولے گو. بیا هم ته پوه نشوي بیا صرف شخصیت نه دا غي د پریکټیکل د پاره 1,40,000 داسې صحابه کرام را جمع کړل چې هغه ته د قریش ځوانان وي هغه ته د عربو ځوانان وي هغه صرف ذکرونه نه دي کړی هغه صرف اشراق نه دي کړی هغه د صلات او ضحا او د تهجد نه صرف مزین دی اغسطے قسم میں دی پربوی دا آغی دا سے کردار موجود دے چننم دا حنزلہ کردار گورے پرب میں دی قسم ہوئی آغا حنزلہ ناوی خز پریخی دا آغا لستونش لے دلے دے او قیامت تے کرز پریخو دے بلی خز تیویلی دی آغا قیامت کے با حنزلہ دا دی شلے دلے لستونی نا پی جنے دا سے صحابہ دا دی دین ترجمانان تیرشو بیا ولیت جہنم تسی بیا مسلمانانو کې الله داسې خلق پیدا کړی دي چې دی قرآن سنت ته دعوت ورکړی دی او د مسلمانانو عقیده د مسلمانانو عمل دا یې واضح کړی دی. ورونو دین زمون قرآن او حدیث ته دا موجود دی ولی مسلمان وایي زه نه پوهېږم
ولی مسلمان وای زه چا پسې روان شم؟ ته ما پسې مه روانېږه، ته د کلي ملا پسې مه روانېږه، ته لیډر پسې مه روانېږه، ته پیر او استاد او مرشد پسې مه روانېږه، ته قرآن او محمد مصطفی پسې روان شه، ته به نه خطا کېږي. ولې دا مسله ستا قرآن نه ده حل کړې چې ته چا پسې روان شي؟ صفا یې درته ویلي دي اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. روان شه. اتبعوا د جنی صیغه ده. اتبعوا قدم قدم واخله. اتبعوا روان شه. اتبعوا تابعداري وکړه ما انزل الیکم من ربکم، د هغه وحی کوم چې الله د بره نه ډېر په حفاظت سره را لېږلې ده. من ربکم، او دا د چا کتابونه نه دي. من ربکم دا د چا رای او سوچ نه دی. ما انزل الیکم من ربکم، هغه پیغام پس روان شه. کم پیغام چې چا را لېږلی دی؟ ټول وایي چا را لېږلی دی؟ شوق سره وایي چا را لېږلی دی؟ هغه پیغام پس روان شه. زما د په رب قسم یې زه د کلي د علماو د عوامو ته هم دا خبره ډېره ډېره کوم، زما هیڅ یو جرم نشته، زما لمن بالکل سپینه او بې داغه ده. ها زه دا وایم زما استاد خبرو په ځای دی. دا ښایسته ښایسته عوام، دا د ښکلو ځوانو والا او په دین ماین خلک دي. زما استاد تاویل او د ماویلي په ځای د رب پیغام پسې روان شي، بل جرم زما نشته. او کته وی چې دا نیکان خلق دینو د دې خبرم قرآن حل کړی دا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء. دا نیکان خلق اولیاء دی او کنه دی؟ دا نیکان خلق اولیاء دی کنه؟ امام ابو حنیفه دا الله ولی دی او کنه دی؟ امام شافعی دا الله ولی دی او کنه دی؟ امام احمد بن حنبل دا خلق وی دی امامان نه مني. زما د قسمی ته صرف یو امام ابو حنیفه مني. زوام په نوم د اجتهاد چې څومره مجتهدین تیر شوي دي، قسم بالله چې هغه ټول زما د سر تاجونه دي او د ټولو احترام زه کوم. دا اولیاء دی والله وی اولیاء پسې مزه. دا اولیاء دی، زه ولی منم. کته ولی منی بیا ور پسې نه زی، او که بوتي منی بیا ور پسې لړ شه. خلق بوت پسې روانېږي که ولی پسې؟ ولا تتبعوا من دونه اولیاء. وی زما د وحی مقابله کې به اولیاء پسې نه زی. دا د رب د قرآن فیصله ده. یو سړي امي سړی و، یو مولا ماته وی چې ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې ولې نه ځې؟ وی ما ورته وی چې ما ته الله ویلي دی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې به نه ځې. او ته دا څنګه؟ وی زه به ستا له دلیل در کوم، خو په شرط د دې چې ته امام ابو حنیفه د الله ولی ومنې. وی هسې نه رستو شتې، هسې خو ته امام وی. وی زه دې داسې ګیروم چې ته به بیا امام ابو حنیفه د ولي هم نه وی. وی دا منې چې امام ابو حنیفه د الله ولی دی؟ ما ورته وی چې آو. ما ورته چې شک خو پکې نه کې که نه؟ ویلې چې نه کوم پکې. ما ورته وی چې امام ابو حنیفه د الله ولی دی، او الله په دې خپل قرآن کې په سورة الاعراف اول کې وی چې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، زما وحی قرآن او حدیث پس روان شه. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، او زما د وحی نه علاوه چې په مخ د ځمکه څومره اولیاء دي، نو لا تتبعوا، د هغې تابعداري به نه کوئ، د وحی تابعداري به کوئ. اوس وایه امام ابو حنیفه ولی دی او که نه؟ که ولی وي نو تابعداري نه کوم، که ولی نه نو تابعداري به وکړم. یو چې ولی خو دی، ما چې ولی دی نو الله وایي چې د پسې به نه قرآن او حدیث پسې بس. بیا ما ته وایي چې تا کې خو چا ډېر غټ کار کړی دی. ما ورته وایي چې مولوي صاحب کار خو تا کې شوی دی چې د قرآن غوندې عظیم کتاب د 13 سپارو موجود دی، د محمد مصطفی په 100,000 او په کروڑ او په لکه حدیث موجود دي. د دې قرآن او د حدیث په موجودګۍ کې ته چا دومره دوکه کړې، ته ایران دومره د دې دین نه متنفره کړې، تا باندې د شیعه رنګ دومره چړاو دی چې ته د الله او د رسول مقابله کې بل چا پسې روان کړې، نو تا کې چا کار نه دی کړی. او زه صرف د قرآن او د حدیث چغوم، نو زما دماغو کې چا کار کړی دی؟ عرض میں دا کورونو زمون دین ګوره کامل دی. کچا په دې دین کې د یو رته برابر د کمی قول کو په الله قسم قرآن په دې گواه دی چې دی کافر دی. زمون دین کامل دی ګوره. او دا الله په خپل فرمایلی دی الیوم، وینن میدان عرفات د جمعې د ورځ دی په دې خبره گواه شي چې اکملت لکم دینکم، ستاسو دین ما کامل کو.
واتممت علیکم نعمتی او خپل نعمت میں پتا سبان دی پورا کو ورضیت لکم الاسلام دینا محمد مصطفیٰ دا حجاز مقدس سرا پا میدان عرفات کی تمام امتیانو تا اعلانو کو اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا 1,40,000 صحابہ ناس دی اور رسول اللہ ورطوئی دین کامل دے و اسلام غور دے یو صحابی اعتراض کرے دے خوری شسوک پا تاریخ کی 1,40,000 انبیاء خاموش پاتی شو نن زمون عوام و زمون مولان خاموش نپاتی کی گی وہی دین کامل ندے دے یو امام تقلید بخام خاکے زون کد دے خبر گنجائش ہوئی تو دا صحابہ عمر زوبر و نڈر خلق نشتا قسم دے چاگی بدا اعتراض کروے دمر زلور خلق ہوئے زمون سڑو کی ایمان دور نشتا سمر چر صحابہ پا خزو کی ایمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوے روب لری کنے لری نم موردلی دے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ممبر باندے اولار دے او بیان کی او پا بیان کے سیدنا عمر فرمائل دے تاریخ خبر را ورطوئی ان زعتو فقومونی کسو کوک شم گلمانی غوے سیو فرمائل ان زعتو فقومونی کس کوک شم نمانے غوے قسم دے یو بوڑے خزرہ پاسے دا و پسرلو پٹا سمک لو تورے رو باسلا و تو اے عمر سیدی ہوئے لأسوین اعوجاجک بسیب تو خو کوک شجی پر اخپل تورا دینے اختم خزکی ایمان دے خزکی کگے دلم لا سوک پہ اسلام کی منی خطا کے دلم لا پہ اسلام کی دا خو بیا تو ہوا چستا قانون کامل ندے سخوام زمون دین قرآن و حدیث دے او زمان پرب قسمی پیغمبر علیہ السلام دا طلوع پا وقت کی او خبر او فرمائلا ویلے اے خلقو دا دنیا نظم دا دنیا نا خلقو یسم دنیا کے دے و صف کے و دا زیب ریدی پنجاب کے جبر یانو بولے گا نا اگی وی دیزے تبا نرا دے صف کے زیب ریدی وی دیزے رسول اللہ علیہ السلام صف کو ادری گی ادم رلوی دا اوست دا سڑے چھ رسول اللہ شاہ تا صف کو ادری گی امامتے تے ولے نرا مخی کے داغا پا جن خو ابو بکر صدیق امامت در مخ کے دو چکل ہے فرمائل صلو مر ابا بکر فلیصلی بالناس نن محمد علیہ السلام بیمار دے دا بیماری میں دا مرض الموت معلومی گی ابو بکر تا حکمو کے فلیصلی بالناس چھ خلقو تا بمسلم منس پڑاو کی ابو بکر صدیق کوئی پرب میں دی قسمی پا دا غیر ازلت درنا رزماتا بلنا و معلومہ چھ زبا بمسلم اولانی مودا اللہ پیغمبر بما بزیشات اولانی تاکہ خو ایمان نشتا چھ رسول اللہ شاہتا دے اور تب مسلم انس کے ویدیز رسول اللہ اولار دے بہرحال وہی فرمائل ترکتکم فی ملت بیضا اے خلق روان یما خود تشتور نیم روان دخبلی وادی پا مخالفت باندے نیم روان ترکتکم فی ملت بیضا تاسو ما پسپین و روخان دین باندے پرے خود آل روانے او بیاو فرمائل لیلوها کنہارها زماد دین شپدا سے رنا والا دا لکا رزی چی رنا والا دا سی دینی مونگ تبریخ دے دے غمونو پا دے خادو کی زمونگ لگ تاوانو نکی گی گڑیر تاوانو نکی گی زماد پا اللہ قسمی فاطمین زیاد خیستہ نکاح برچاو دا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیدن دا ورزینا زیادتر خوشحالے خبر بر بلی پیدن وی فاطمہ پیدن شوی دا و صحابہ خبر امنے دی دا کویدن پہ اسلام کی کم زیوا کہ یو اب تمخ کے دمر توری ڈول کے باجی وہا چٹول کلی دی پا مخالستی او بیا دا کویدن پرس دمر ڈازو کی جو سوک دینا پا مرے باندے اولے گی اوپری ہوزی دا دے اسلام طریقہ نوا خمون پا دے رسم و رواج باندے اسلام دا زان لڑے رستو کڑے دے بہرحال عرض میں دا کو رسول اللہ علیہ السلام فرمائی چاک جند قرآن و سنت موافق استعمال نکو چاک پل جند قرآن و دا حدیث پا تابدارے باندے ہونا لگو دا پیغمبر علیہ السلام وینا دا اللہ با جہنم کی دا سے عذاب ورکی چھ دا جہنم کم عذاب وورے قسم پر اب دا کم عذاب نیم سڑے پناہ واری رسول اللہ علیہ السلام فرمائی حدیث بخاری و مسلم کی راضی نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع روایت دے رسول اللہ علیہ السلام فرمائی ان احون اہل النار عذابا من لہو نعلان و شرعکان من نار دا طولنا کم عذاب با جہنم کی دا اگ سڑی وی لکہ پا دنیا کے چھ یو سڑی دا اور
پیزار واچي او پاغه غ تسمیه و غمزم دوري نو داسې عذابي چې یغلی منه دماغه د دنیا کې کسړې د اور پیزار واچي دماغ به خټ کیږي کنه به خټ کیږي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کما یغلی المرجل الله په د ټولو نه کم عذاب وال جهنمی تا داسې د اور پیزار واچي دا دماغ به ول داسې خټ کوي کما یغلی المرجل لکه اور باندې چې کټوي کیدی هغه کټوي خټکاری شروع کی داسې به د ټولو نه کم عذاب وال جهنمی دا د جهنم دا اور دا مذهب ول خټ کوي او حدیث کې راځي رسول الله علیه السلام فرمایي ما یرا ان احدا اشد منه عذابا وې د ټولو نه کم عذاب والا جهنمی به وي چې زمانہ زیات عذاب ورو بچاشتنه په جهنم کې چې پچا د ټولو نه کم عذابي دی به وي چې غني د ټولو نه زیات عذاب پماله رسول الله فرمایي وانه لاهونهم عذابا علن کې دا به د ټولو نه کم عذابي ورونو چې د جهنم کم عذاب داسې دی چې د سړی مازغه ور سره خټ کیږي چې د جهنم کم عذاب داسې دی چې د انسان صورت دومره خرابوي چې سړی وایي ګنې په ما د ټولو نه زیات عذاب دی د کم رب چې کم عذاب دوري د هغه رب به زیات عذاب سوري په دې فکر پکار دی ګورې دا ښایسته شکلونه دا ښکلي لاس او سترګې او خپې دا ګورې د جهنم دپاره نه دي جوړ کوشش وکړئ داسې قدم واخلئ داسې عقیدې اپناو کې داسې عملونه اپناو کې چې موږ جنت ته تللو والا جوړ شو الله دې موږ د جهنم په اور نه سیزي الله سبحانه وتعالی دې موږ د جنت ته تللو والا جوړ کړي جنت ته تلل دا د مسلمان سره خوند کوي د جنت نه صفتونه پیغمبر علیه السلام فرمایل یو ځل د الله پیغمبر فرمایل جنت دومره ښکلی ځای دی چې وږي خلک به پکې الله ماړه کړي اوگو غریبانانو اللہ با مو جنت کے ماڑ کی جنت تر اتللو سوچو کے صحابو توی نور سم رخ کو لے دے پیغمبر علیہ السلام وہ تو فرمائی جنت دم رخوگ دے چھ اللہ با پکی دا دنیا دا تگو خلقو تند ماتی کی صحابوی اے دا اللہ پیغمبر نور منگلہ خسن دی پکار چی سمونگ لگا و تندمات کی دا اللہ پیغمبر و تا فرمائی جنت دم رخوگ دے چی سوک ورت دن نکیگی دا جنت پا گیٹ پا محمد مصطفیٰ اولاڑی ہر جنتی با زما پا لپکی و بس کی دا حوض کوثر بیا با جنت تا دن نکیگی صحابہ کرامو تی اے دا اللہ پیغمبر دا دین بات بلن سا خوشحالی لاوی پیغمبر علیہ السلام و تا فرمائی آو جنتیان چی جنت تا وردن نشی بیا با ورته الله وی چې جنتیانو راجمع شه نن در باندې د هغه محمد رسول الله دیدار کوم چا چې لیدل نه چا چې صرف اوریدلی او د هغه د دین د پاره ویني توي کړی دي سرونه قربان کړی دي پر دې بلړی شي محمد رسول الله په یو چت سټیج باندې کې جنتیان په د محمد مصطفی قتل ته حیران وي د هغه حسن او جمال ته حیران وي د هغه صحابه ته حیران وي وای دا ورس پر جنتیانو نه مخ کې ټول نعمتونه یې کې وای چې کله دا خبره پیغمبر علیہ السلام وکړه نبی یې فرمایل صحابه او ته چې د دین بعد بنور سوي نور خوشاله مشتا وی صحابه لک سات غلیو چې اې دا الله پیغمبره د دین پسم لا خوشالي رسول الله علیه السلام مو ته فرمایي جنتیان به زما په لیدلو خوشاله شي خو یو مقدس ده چې پاغي کې ما او تا برابر یو دا غي به زم انتظار کوم دا غي به تاسو م انتظار کوئ صحابه ورته یې د الله پیغمبره دا سه کوم مقدا رسول الله علیه السلام فرمایي زبر اب تسر په سجده باندې شم چې اے رب زه خو نبی علیہ گلوما دی خلکو بچی ستاره پاره شهیدان کړی دي دی خزو ستاره پاره کونډه کړی دي د دیو کورونه ستاره دین د پاره وران شوی دي د دیو جیلونو تتل ستاره پاره شوی دي اے ربنا ول خپل دیدار ورکه محمد مصطفی فرمای د جنت حور او علمان د جنت اوسیدون کی صحابه د جنت عوام او علما د جنتونه او پانه با یو ذات ته متوجی شي چاغه رب العالمین وای هرونه ہر پاڑا فرشتے و انسانان اور و نار و جنت و جہنم تمام سر سر دا دنیا با پدغا ٹیم رب العالمین تو موجود ہے دا اللہ دیدار با دا موقع چھ زمون نمیس شی زمون دا جون دے بیا دا رب لی دل چھ چانا خطا شو دا جون شو
دی جون سا مزه وکړه اس مزه ونه کړه ورونو عرض مې دا کو الله سبحانه وتعالی دې زموږ د دنیا د ژوند قیمتي کی الله دې دا صحیح د قرآن او د حدیث په منشا باندې برابر کی زموږ ګوره نور څه دعوتونه نه دي مونږ چې دا کم اعمال کوو زه دې عالمانو ته هم تاسو په یو کاغذ باندې طلاق او قسم سره ووایئ چې دا امام پسې آمین په تیزه دا د رکوع نه مخکې رفع الیدین تاسو په قسم ووایئ چې دا محمد رسول الله کړي دی او که نه که محمد رسول الله کړي نو زمونږ دپاره خو په دې کې څه غیب نشته او که دا محمد رسول الله نه کړي نو مونږ له اطمینان راکړي چې مونږ هم نه کوو مونږ د دنیا په ژوند کې د قرآن او د حدیث سوچ غواړو د قرآن او د حدیث ماحول غواړو د قرآن او د حدیث آواز غواړو انشاءالله دا یو آواز دی دی آواز کې کلکه ملګرتیا وکړئ دې نوجوانانو ته م وایم د خپلو ته م وایم د پردو ته م وایم دا د قرآن د حدیث آواز دی د خپل کلیوالو ته م د نټ په سترګه وایم دا د قرآن د حدیث د امن آواز دی ای کلیوالو دشمنۍ په قرآن او حدیث ختمیږي پریشانه او قرضونه او ټینشنونه د قرآن او د حدیث باندې ختمیږي راشه عزم وکړئ که زموږ د آواز د قرآن او د حدیثي کلکه ملګرتیا وکړئ الله سبحانه وتعالی به مال دولت د خپل راولي دنیا کې د هغه سړي نه مالدار بل مالدار نشته د چا قانون چې قرآن او حدیثي او چا سره چې قرآن او حدیث نه دی د کې ایک سلای کې ګرځي د کې هلیکاپټرو کې ګرځي قسم نه په مخ د ځمکه د نه بل غریب نشته زه اکثر خلکو ته وایم زمانه غټ مالدار بل نشته زه نه تنخواه اخلم نه اړې اخلم نه کاروبارونه کوم نه راسره پیسې شته خو مالدار ځان ته په دې وایم چې الله ما ته قرآن او حدیث راکړي دي چې قرآن او حدیث باندې لرې کې که ما سره اربونه روپۍ زه د ټولو دنیا کې غریب سړی یم نو ځان به په قرآن او حدیث مالدار کوو دا جنت به ګټو په قرآن او په حدیث دا د محمد رسول الله د حوض کوثر اوبه به ګټو په قرآن او حدیث دا د رب دیدار او د رب ملاقات به ګټو په قرآن او حدیث انشاءالله خپل جون به په قرآن او سنت باندې تیرو که نه او د قرآن او د حدیث دپاره به هر قسمه غیرت انشاءالله کو که نه به کو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر